اوله مسله دا ده چې د روژې په حالت کې چې یو انسان باندې غسل وړي هغه به روژه ماتیږي او که نه ماتیږي، څه حکم دی؟ اوس به د زکات او د صدقې فطر چاته ورکوو؟ د روژې مبارکې میاشتې دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابهو ته خصوصي طور باندې څلور اعمال په شمار سره ښیلي دي چې د هغه اعمالو پابندي کولو، د هغه اهتمام کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابهو ته ښیلو مقصد همدا و چې په هغه کې دوه عمل هغه د الله رضا دپاره دي او دوه عمل هغه د انسان خپل ذاتي ضرورت دی. ټولو نه اولنی عمل چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د میاشتې مبارکې دپاره صحابهو ته ښیلی هغه د کلمه طیبه والا ذکر کول په کثرت سره، لا اله الا الله، چې هغه بهتر دی چې سبعین 300 ځلې وي او بګیم 300 ځلې وي. او دویم نمبر باندې الله ته د خپلو ګناهونو معافي غوښتل دي په دې الفاظو سره چې بنده وایي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. استغفر الله یل صرف دام استغفار دی او حدیث کې کومو تلقین شوی دی، کوم ورته خیل شوی دی، هغه دا الفاظ دي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دغه دوه عمل د الله رضا لپاره دي. او دریم نمبر باندې کوم عمل سبق ورته یاد شوی دی هغه دا دی چې دا بنده الله نه په دې میاشتې کې دا دعا ووایي، په دغو الفاظو سره یې ووایي چې اللهم انی اسألک الجنه، چې ای الله زه تا نه د جنت والا سوال کوم. کوم کلمات دي؟ اللهم انی اسألک الجنه. د دې کلمې د دې دعا اهتمام وکړه. او څلورم نمبر باندې محترمو جنت غوښتل او جهنم نه د بچ کېدلو دعا دی، هغه دا دی چې په دې الفاظو دعا الله نه غواړو د روژې مبارکې میاشتې کې چې اللهم اجرني من النار. کومه دعا دی؟ اللهم اجرني من النار، چې ای الله موږ د جهنم اور نه محفوظ کا. نو دغو څلورو اعمالو ډېر زیات مختصر دي. د دې اعمالو سبق نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابهو ته کړی و، ښیلی و ورته په دې روژې مبارکې میاشتې دپاره. او تاسو هم کوشش کوو چې په دې څلورو اعمالو باندې پابندي وکړو. الله به موږ والا دغه روژه انشاءالله ښایسته کړي. درې څلور اهم ضروري مسایل دي. اوله مسله دا دی چې د روژې په حالت کې چې یو انسان باندې غسل وړي هغه به روژه ماتیږي او که نه ماتیږي، څه حکم دی؟ د دې دوه درې مخونه دي. دا به درته ویو د دې مسلې. یوه مسله چې که چېرته غسل ورباندې وخت یې واجب شوی هغه ټیم کې دی خوبیولی دی، خوب یې وکړ، غسل ورباندې واجب شو، په دې صورت کې د دې روژه نه ماتیږي. خیر دی. که بیا په ویښې باندې غسل واجب شو نور غاټو پوهېږو د خبرې باندې کومې طریقې سره هم و، خو هغه کې هغه طریقه نه دی شامله چې دی خپلې کور والا سره میلاو شو او میلاو نه دی شوی خو غسل ورباندې واجب شو. په دې صورت کې د دې والا روژه ماته دی، خو فرق ورکې دا دی چې کفاره ورباندې نشته، د دې روژې والا قضا به راګرځوي. دوې خبرې شوې. دریمه خبره دغې د جنابت والا کوم غسل دی د دې والا د غسل به بیا کې څنګه، ځکه چې په غسل کې خو غرغړام دی، سنګو ته اوبه خجولم دي، نو د روژې کې به بیا څنګه کې، ځکه دې سره خو بیا روژه ماتېږي، اوبه به تېرې شي. نو روژې کې دغه دوه صورتونه بیا هغه بنده دپاره معاف دي. هغه صرف خولې ته اوبه واچي، خوله ووینځي، صرف سونګا ووینځي، اوبه ما خېجي، غرغړام ما کې د دې غسل ادا کېږي. او دغه غرغړه او سونګې ته اوبه خېجول روژې ماتېدلو نه بعد هم ضرورت نشته، د دې غسل ادا شي. دویمه اهم مسله اوس به د زکات او د صدقې فطر چاته ورکوو؟ نو هغه دپاره هم دوې خبرې دي. دا مسئلې زده کوو، هر وخت ملا ضرورت نه پېښېږي. یوه خبره دا دی
ته چا باندې زکات کیږي یعنی د نصاب سره نه دی پوره کوم نصاب تاسو ته مخیله و هغه ته زکات هم ورکوي شي هغه ته صدقه فطر هم ورکوي شي مالدار سړي ته نه ورکوي هغه ته ورکوي ته چا باندې زکات واجب نه دی مالدار نه دی نصاب سره نه دی پوره اوس که بیا دغه کس خپل رشته دارانو کې وو د غریب کس بیا به څه کوو هغه دپاره یوه قاعده د دغه زده کړو همیشه دپاره ډېرو زده کړي دي ماشاءالله متکسونه دي ګور بیان هم که خپله هغه دپاره اسانه قاعده دی ته هغه سړی چې کوم مالداره دی صدقه فطر وباسي یا زکات وباسي هغه سړی به خپلې کور والا ته نه ورکوي یوه رشته شوه دي ته به نه ورکوي غریبه دی که مالداره دی هغه ته به نه ورکوي او دویمه رشته دغه سړی به خپل پلار نیکه لکه چا نه شوی دی کوم نسل دی هغه کې به چا ته نه ورکوي مور یې شوه پلار نیکه شه داسې څه او دغه سړی به د خپل بچی المسی لور المسیح دغو رشتو ته نه ورکوي درې رشتې شوې دی خپله کور والا دي ته به نه ورکوي که غریبه وي دویمه رشته دا چا نه پیدا شوی دی دا کومه سلسله روانه دی هغه پسې څومره رشتې دي هغه ته به نه ورکوي او دریمه رشته څه دینه څه څومره هم پیدا شوي دي هغه ته به نه ورکوي